په ليله القدر کې دا ضروري نه ده چې ته خامخا د ليله القدر ویني، بلکې په ليله القدر کې عبادت کول دا بهتر او ضروری دی. په ليله القدر کې صرف 2 رکعات نفل کول، صرف یو ور سبحان الله ویل، صرف یو ور لا اله الا الله ویل، صرف یو ور درود شریف په نبی صلی الله علیه وسلم، دا د زړه میاشتونو څخه دی بهتر دی. ځکه خداوند متعال فرمای انا انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من 1000 شهر. ليله القدر دا بهتر دی د زړه میاشتونو. زر میاشتې څومره راځي؟ زر میاشتې درو اتیا کاله 4 میاشتې، زر میاشتې اندازه دومره لکه درو اتیا کاله 4 میاشتې ته عبادت وکړه د الله. یعنی په دغه شپه باندې چې ته څنګه د الله عبادت وکړه، دا دومره دی لکه تا چې درو اتیا کاله 4 میاشتې د الله عبادت کړې وي، دومره ثواب الله درکوي. ځکه په حدیث شریف کې راځي وای نبی صلی الله علیه وسلم د بنی اسرائیل یو مجاهد، یو عابد، داغه ستاینه کوله او وی ویل چې یو عابد او یو مجاهد په بنی اسرائیل کې د شپې به د الله عبادت کوي او د ورځې به جهاد کې مشغول وو، مجاهدینو سره مصروف وو او د کفارو سره به جهاد کوي. بیا نبی صلی الله علیه وسلم ویل چې زر میاشتې د دغه عبادت وکي چې د شپې به د الله عبادت کوي او د ورځې به ټول ورځ تر ماښام پورې جهاد کوي، په جهاد کې مشغول وو. یعنی درو اتیا کاله 4 میاشتې دغه عبادت وکي، دغه سي د شپې به عبادت کوي او د ورځې په جهاد کې څو مصروف وو. اصحاب حیران سول چې دا څومره فضیلت به الله ورکړي، دا څومره ثوابونه به الله ورکړي وي. نو خداوند متعال دا تر نازل کړي، دا سورۃ را نازل کړي چې بسم الله الرحمن الرحیم ان انزلناه فی ليله القدر تر اخره پورې. یعنی دا د دینه دا معلومیږي چې دغه شپه دا خاص د نبی صلی الله علیه وسلم امت لپاره ورکړل شوی ده، بل چاته نه ده ورکړل شوی، نور امتیان ته نو ورکړل شوی، دا خاص نبی صلی الله علیه وسلم امت پورې دا خاص دغه شپه. یعنی په دغه شپه کې چې څوک څنګه سره عبادت وکړي، ټول شپه ضروري نه چې ټول شپه عبادت کول پکې ضروري دي. بعضی ملګری دي چې هغه وایي چې زه وګوراو ليله القدر وګوره زی به چیرې وینم، نه در ضروري نه دي او نه دا ضروري ده چې ټول شپه ماښام تر سهار پورې تکشینه، بلکې څنګه عبادت پکې ضروري دی چې څنګه عبادت پکې وکي، دا دومره ثواب به الله تعالی درکوي لکه تا چې درو اتیا کاله الله تعالی کړی وي عبادت کړی وي. اوس دا په کوم شپو کې راځي؟ اکثر علما لیکي چې دا د رمضان په اخر شپو کې راځي. په اخر شپو کې کوښ دا کواس چې د رمضان په اخر شپو کې د الله عبادت کواس، دا ټول شپې د الله په عبادت کې مصرف وګرځواس. کو ټول شپه د الله عبادت کولای نه ساس، بیا نیمه حصہ یا درېمه حصہ یا یو حصہ دا د الله عبادت ورکا او د الله عبادت وکا. ځکه اکثر علما دا لیکي چې په دغه رمضان په اخر شپو کې دغه ليله القدر راځي. نو که الله فضل او مهرباني در باندې وسوله او په دغه ستا عبادت په دغه شپې کې برابر سو، په دغه شپې کې ليله القدر امرال په کوم شپه کې چې تا عبادت کړي وو، خداوند متعال به تاسو د درو اتیا کال 4 میاشتو ثواب الله درکوي. وبل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من قام ليله القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. څوک چې د ليله القدر په شپه باندې الله ته ودرېږي او مؤمن وي او نیت د ثواب هم لري، دا نیت نه وي چې یار د ریا نیت وي یا د بل شي نیت وي، بلکې نیت د ثواب هم وي. غفر له ما تقدم من ذنبه، بخشش به وکړي د لپاره هغه ګناهونه کوم چې مخکې د کړي وي، څومره ګناهونه چې مخکې کړي وي الله به ټول بخشش ته کوي. نو په کار دا چې په دغه شپې کې موږ د الله عبادت وکړو سناسه. او بعض علماء د دې علامات هم شوولې دي.
یو علامه دا شولې ده چې په دغه شپه باندې کوم چې ليله القدر راځي په دغه شپه به ملر ډیر تیز نه وي. بل علامه دا شولې ده چې په دغه شپه به دا شپه چې کوم ده د ليله القدر شپه دغه شپه چې ډیر روښانه وي برېښنا کوي پړقیږي. بل علامه دا شولې ده چې هر شی په سر د مځکې باندې ټول الله ته په سجده وي. بل علامه دا شولې ده چې په دغه شپه باندې کما وبچ کم مالګینی وي یعنی مالګي غوندي وي ترشي وبوي په دغه شپه باغه وبچ خوږی سي. بل علامه دا شولې ده چې درختي به ټول الله ته په سجده پرتی وي او الله ته په سجده کې نه کجی به دا سړي چې سوچ ورته کوي ورته ګوري ته چې الله ته په سجده دي الله ته پرتی وي. بل علامه دا شولې ده چې په دغه شپه به اطمینان د زړه وي یعنی مسلمانانو زړه به څوي مطمئن وي. بل علامه دا شولې ده چې په دغه شپه به سپیان نه غاپي. بل علامه دا شولې ده چې په دغه شپه به تیز باد طوفان دا بنوي یعنی شه آرام او سکون او اطمینان بوي. نو بعض علماو دا هم لیکلي دي چې دغه علاماتو کې موږ علامه هم دالې دلې و چې کله موږ ليله القدر ولدم دغه بعض علامات چې کوم دا نه لس علامات په دوی کې بعض موږ پیدا کړی وي په دغه شپه باندې.